یاد ساتئ په کور کې یو میلمازه دا د کور د تباهۍ او سپیروالي دپاره کافي دی. د ده د لاسه چې کوم نحوست او سپیروالی کور ته راځي، بې برکتي کور ته راځي، نو بل مصیبت ته ضرورت نشته چې په تا را پرېوځي. او ډېرې ښځې او زموږ ډېر وروڼه په دې وهم کې پراته وي، ډېرې خویندې دا تپوس کوي زموږ کور کې کاروبار ډېره ښه دی او ډېرې پیسې راځي خو برکت نشته، پریشانیانې دي، جګړې دي، لانجې دي او دا چل دی او دا چل دی. دا به څه وجه نو ډېر کرته ورته شیطان زړه کې دا ورچوي وسوسه چې تاسو باندې لکه چې چا پوډې کړي دي، تاسو باندې به لکه چې چا جادو کړی. زما محترم ورونو، دومره څوک وزګار نه دي، دومره ټیم چا سره نشته په دې دور کې چې تا باندې لګې کوډې او منترې کوي. ته خپل کور کې اول د ځان او بیا د دې بچو احتساب وکړه. کیدای شي ستا په کور کې بیلمازه یو بیلمازه د کور د بې برکتۍ دپاره بس. نو کور کې د مونځ پابندي اوس ورپسې ګوره چې د مونځ پابندي وشي څه چل به کېږي. رزق ته ګوره، د رزق تذکره او د مونځ تذکرې په یو آیت کې کړه. ستا مالي ټینشن، ستا د کاروبار ټینشن، ستا د مال بې برکتي ختمه شو. الحمدلله مونځ داسې یو عمل دی د الله نه الله رب العالمین خپل نبي ته اول دا حکم کړی دی، وأمر أهلک بالصلاة واصطبر علیها. او په خپلم کلک شه په دې فریضه باندې، په خپلم د مونځ پابندي کوه. او بیا الله رب العالمین فرمایي دینه بعد الله رب العالمین فرمایي لا نسألک رزقا، موږ تا نه رزق نه غواړو، ستا د ځان رزق موږ په تا نه دی مقرر کړی. ته به ځان د خپل رزق په خپله پیدا کړې، بلکې موږ یې دله مقرر کړی دی. او ستا د اهل رزق به م زه در کوم، دله ستا په رزق کې برکت در اچومه. ورپسې فرمایي نحن نرزقک، موږ به تاسو له رزق درکو، تعالی به زه رزق درکم الله فرمایي. او بیا الله رب العالمین فرمایي والعاقبة للتقوى، او اخري انجام ښایسته د تقوا والاو دپاره دی. للتقوى معنی لاهل التقوى. دې آیت کې علماو وګورئ مونځ او رزق یو ځای ذکر کړی. دینه معلومیږي چې د رزق د برکت ډیر لوی تعلق دی د مونځ د پابندۍ سره. کوم انسان چې د مونځ پابند دی، دې فریضه کې کوتاهي نه کوي، که د ده کاروبار وړوکی هم دی، الله رب العالمین به دله په دې وړوکي کاروبار کې دومره برکت واچوي. لږ کاروبار به کوي، لږ به ستړی کېږي خو برکت به یې دونه ډېري. بل طرف ته به یو سړي های کاروبار وي، ابه پریشان وي، ابه ټینشنونو کې، ابه په لانجو، کله په دشمنو اوړي، مال یې ډېر دی خو سکون پکې نشته. بل طرف ته ستا کاروبار وړوکی دی، خوشحاله، مطمئن او ښه مزیدار زړه دي په سکون کې دی، ښایسته رزق درته میلاویږي، ښه خوشحاله په کور کې خپلې ښځې سره، خپلو بچو سره، په کور کې د برکت دی. دا د څه وجه ده؟ دا د الله رب العالمین د بندګۍ وجه ده. دا یاد ساتئ، دا د الله رب العالمین د عبادت وجه ده. د الله رب العالمین بندګي او د مونځ پابندي دا په موږ باندې لازمه ده. په دې باب کې موږ ته ډېر اهتمام وکړو.